سلامونه پښتنو، خبرې به په سپینو او ساده الفاظو کې کوو. زما دا ویډیو پوره وګورئ او خپل رایه پرې راکړئ او مخې ته یې ملګرو سره شیر کړئ که خوښه مو شوه. په موږ باندې مختلفه عذابونه مسلط کیږي، کله د جنگ په شکل کې، کله د منګای په شکل کې، کله د سیلابونو په شکل کې، کله د خړو په شکل کې. د دې د ختمولو دپاره یا چې کوم دی د دې نه د بچ کېدو دپاره مونږه داسې څه حربه استعمال کو چې مونږه د الله تعالی د دې عذاب اخلاص شو. اولنۍ خبره چې کله سیلاب راځي، اسماني تندر راځي او په مونږ باندې د الله تعالی د طرفه عذابونه راځي، نو د دې لویه وجه چې کوم دی ګمراهي او زنا ده. دا به څنګه ختمیږي؟ زمونږه ځوانانو، زمونږه مشران چې کوم دی په دې خبره باندې ځان خبر کی چې مونږه رواجونه را مخې ته کړي دي او د رواجونو خیال کوو او د رواجونو سره روان یو. زمونږ نه دین اسلام هیر دی. که چېرته دا رواجونه ختم شي او هر پلار خپل بچي له په وخت باندې واده وکړي، نو بچی به هم د زنا نه بچ شي، سنت به هم ادا شي او دغه شانته کې دا معاشره به د ګمراهۍ او د زناکارۍ نه صفا شي. ځکه چې واده په 20 او په 25 لاکه دی او زنا په 300 او په 400 روپۍ ده. نو زمونږه مشرانو له دا پکار دی چې په دې خبره باندې بنیادي اکشن والی، د جرګو مشران، سرکاري انتظامیه چې دا رواج مکمل ختم کړی شي او په هر علاقه کې، په هر یو کلی کې ښه پیغمبري سنت چې لکه اوس مونږ ځان د اسمان راښکته کړی چې او که ما په پلان کې له دومره جوړې ونه کړې او ما دومره سره ونه کړه، ما میخه لاله نه کړه، ما غوا لاړه نه کړه، د کلي خلک به په ما پورې وخاندي چې دا څنګه واده و. نو چې څومره ځوانان یې، څومره مشران یې، کشران یې، دې پیغام له زور ورکوي او په دې باندې ټول متفق شي او دا خبره راونسئ چې د معاشرې نه دی د ټولو نه مخکې رواج ختم کړي، او چې کله رواج ختم که نو زنا به ختمه شي، ګمراهي به ختمه شي، د تورسرو عزتونه به هم بچ شي. او بل هغه ځوانان چې کومه په قومي لوط کې اخته دي او هر سړي ځان له الګ ساتلی دی، هر سړي ځان له اجړا ساتلی دی. بیګا مې په سوشل میډیا کې یو ویډیو وکته، وایي د بونیر کې اجړاګانو څه ودونه شوي دي، د اجړاګانو اډې کولاو شوي وي او په حاشیانې وي او د بهر نه چې کوم خلک راغلي دي هغه هلته اوسېږي او پولیس ورسره پکې انوال دي او په 200 او په 300 باندې زنا کېږي. نو چې داسې زنا کېږي الله تعالی په موږ باندې عذابونه نه راولي. هغه مشران په دې خبره باندې لازمي عمل وکړي. زما دا ویډیو د خپلو مشرانو غوږونو ته ورسوئ او په دې باندې به انشاءالله موږ ټول ملګري متفق کیږو او په دې باندې به یو اواز اوچتوو چې معاشرې نه به زنا او بدکاري څنګه ختمو، دا چې رواج ختم شکو او هر پلار خپل زوی له په وخت باندې واده وکړو، نو بالکل زموږ د معاشرې نه په دې خبره باندې بالکل ګمراهي او زناکاري ختمېدی شي.